که یو مسافر د 2 رکعاتو په ځای باندې 4 رکعاته وکړو یعنی 4 رکعاته فرض مونځ چې دی په دې کې د لومبني 2 رکعاته کول دا واجب دی چې مسافر به دې کې قصر کوي 2 رکعاته به کوي خو د 4 رکعاته وکړو نو ګوره دا به یا په غلطۍ او په خطا کې کړي او یا به په قص باندې کړي که په خطا کې ته داسې شوي 4 تی شوي نو اوس یې د مانځه څه حکم دی او که په قص باندې چا 4 رکعاته وکړله ټیک شوله 2 په ځای 4 وکړه په قص یې وکړو نو بیا یې د مانځه څه حکم دی یوه مسله خو دا شوه دویمه مسله دا شوله چې د وطن نه جدا تللی په شرعي سفر باندې 78 کیلومتر یا ردې نه سیوا 48 میل یا ردې نه سیوا ټیک شوله او واپسۍ کې بیا ځي بل طرف ته خو لاره دی په وطن ده تیرېدل او ګزران دی په وطن دی ټیک شو نو چې د وطن آبادۍ او د وطن حدودو ته داخل شوي او په دغه ټیم کې په تا د مانځه ټیم ماسپښین مازدیګر یا ماسخوتن راغې نو په دغه ټیم کې بیا د وطن په آبادۍ کې ته دننه خو روان بل خوایي نو ته به اوس دقلته مونځ چې کوم دی سفرانه کې که نه د مقیم مونځ به کې 4 رکعاته به کې 2 مسلې شوې درېیمه مسله دا چې ته په شرعي سفر باندې ځي او کم ځای ته روانې نو هلته چې ستا د 100 ورځو ارادۍ نو ته به سفرانه مونځ کې او چې د 100 ورځو نه زیاته ارادۍ نو ته به بیا پوره مونځ کې دا 3 مسلې چې کومې دي دا په دې ننني کلیپ کې تاسو سره څه شي دا به نشر شي ګوره اوله مسله دا ده چې مسافر د 2 رکعاتو په ځای باندې 4 رکعاته وکړي نو ګوره که دی په غلطۍ کې کړي که په غلطۍ کې وکړه نو بیا یې د مانځه څه حکم دی نو ګوره سوچ کوه مسلې ته چې د په 2 رکعات باندې قاعده کړې وه لکه عبدهو و رسولو باندې دی پاسېدلی په 2 رکعات یې دا وړه قاعده کړې وه او په اخر کې سجده سهو هم کړې وه نو بس د مونځ بالکل ټیک شو د دغه 2 رکعاته ادا شو او د سجده سهو په د باندې ذکر اله چې دغلته سلام ګرځول ضروري و ټیک شوله او د سلام ونه ګرځو سلام ډېر وروسته لاړی واجب دی واجبو کې تاخیر راغی نو په سجده سهو باندې کار کېږي د 2 رکعاته فرض سفرانه څه دي هغه ادا شو او که دا وړه قاعده نه وه کړې او ډایرکټ 3 رکعات ته پاسېدلی و ټیک شوله نو بیا خو مونځ په سجده سهو سره هم نه سمیږي بیا د مونځ د سره شوی نه دی دا که دقه ټیم دی او که ټیم وروسته تیر شو خو دی به 2 رکعاته فرض څه دي قصر دا به راګرځئ دا په ده باندې قضا پاتې ده که په سفر کې راګرځئ 2 رکعاته به کوي که وطن ته راغلی دی راګرځوي مسله ورته وروسته زده شوله نو سه به کوي 2 رکعاته به راګرځئ دا مسله خو د خطا او د غلطۍ شوله یو سړي په قصد باندې چې کم دی 4 رکعاته وکړل لکه ښه ورته پته ده او دی وایي چې یاره بس زه 4 کومه نو چې په قصد 4 وکړل نو ګوره مسله یاد ساته فرض یې ادا شو خو ګناهګار دی فرض یې ادا شو خو ګناهګار دی ځکه دا 4 رکعاته فرض مونځ کې 2 رکعاته کول په مسافر باندې دا واجب دی مونځ خو فرض دی خو دا 2 کول څه دي دا واجب دی او واجب چې سړی په قصد باندې پرېږدي نو دا ګناهګار دی نو لہذا دا سړی ګناهګار پاتې شو او صرف هغه فریضه څه شوله هغه ادا شوله دا خو یوه مسله شو دویمه مسله دا ده تاسو ته مې وویلي چې د خپل وطن نه د شرعي سفر په اندازه باندې وتلی او واپسۍ کې بل طرف ته ځي خو تېرېدل دی په وطن دي د وطن حدودو ته او د وطن آبادۍ ته را داخل شولې او روانې بل طرف ته نو که په دقه ټیم کې په تا باندې مونځ راغی که نه د ماسپښین یا مازدیګر یا ماسخوتن نو ګورې ته به د مقیم مونځ کې د مسافر به نه کې ته د وطن په حدودو کې نو پوره مونځ به کې سفرانه مونځ به نه کې دا ځان سره یاد ساته اوس د وطن نه واپس وځي نو بیا مسافر کو نه دلته بیا مسله څنګه ده نو چې واپس وځي نو که واپس وتل دی په شرعي اندازه باندې وي 78 کیلومتر یا 48 میل یا ردې نه سیوا په دومره اندازه باندې نو واپس بیا تسی مسافر چې د شهر د حدودو نه ووتي نو سفرانه مونځ به کې 2 مسلې شوې درېیمه مسله دا ده چې ته په شرعي سفر باندې ځي یو ځای ته ځي ټیک شوله او په هغه ځای کې ستا د 15 ورځو یا د 15 ورځو نه زیات پاتې کېدو اراده وي نو ګوره چې ته څنګه ورسې د هغه ځای حدودو ته ورسې د هغه شهر د هغه وطن آبادۍ ته ورسې نو بس تا سفرانه د سفر حکم ختم شو ته مقیم شولې ته به اوس پوره مونځ کې ټیک شوله مسله دا شوه که د 15 ورځو یا د زه به مثال درکړم سړی د پېښور نه ځي سوات ته نو د په سوات کې د 15 ورځو اراده ده چې زه به هلته 15 ورځې پاتې کېږم یا د دې نه سیوا ټیک شوله چې څنګه د هغه ځای حدودو ته د هغه شهر آبادۍ ته د هغې حدودو ته ورسي نو بس دی به مقیم اوس دی به پوره مونځ کوي قصر به دی نه کوي مسله دا شوله او که نه هلته ستا د 15 ورځو نه کمه اراده وه ته په یو ځای کې نوکري کې ډیوټي کې پرایویټ یا سرکاري یا بل څه کار لځي خو ستا 14 ورځې 13 ورځې 12 ورځې 11 ورځې 10 داسې پسې راځه دومره اراده ده 15 ورځې نه ده نو ته هلته مسافر یې ته به څه کې ته به قصر کې که ځان له دې مونځ کو یا چا امام جوړ کړلی نو صرف 2 رکعاته به کې په 4 رکعاته فرض مونځ کې او که نه د هغه ځای امام پسې کوو نو بیا څه کوه د 4 رکعاتو نیت به بیا تړئ بیا به د 2 رکعاتو نیت نه تړئ دا مسله وجي او که نه یو سړی وایي چې
چې ما خو اراده نه وکړه چې څو ورځې پاتې کېږم خو ما ویل چې څنګه مې کار وشي واپس به راځم نو چې دی څنګه لاړی د کار نن ونه شو سبا ته پاتې شو دی وایي که سبا مې دا کار وشو بس بله ورځ به ځم بله ورځ هم ونه شو دی وایي که بله ورځ ته پاتې شومه که بله ورځ وشو نو زه به ځمه نو بیا هم ونه شو په دې تمه کې دی پروت دی وایي چې زه یقیني ځمه خو چې زما دا کار وشي پته نه لګي چې دی کې څو ورځې تېرېږي نو بیا هم دا به مسافر حسابېږي دی به قصر کوي دی به پوره مونځ نه کوي بلکې صرف 2 رکعاته فرض کول په 4 رکعاته فرضو کې 2 کول دا په ده باندې سري دا واجب دي دا یو څو ضروري او اهمه مسلې دا کلیپ نه پاتې شوی چونکې غړومبه کلیپ دا د سفرانه مونږ دویم کلیپ شو او شاید چې ضروري مسلې په دې کې نور امپاتي نو کې دې شي په دې باندې بل کلیپ هم راشي خو تاسو به مهرباني دا وي چې ډیرو ملګرو دې تاسو کړو په دې مسلو نه دی پوي نو چې څنګه په خپل واوري او زده کوي نو د قشانې نور ملګرو تم ورسوي الله به تاسو ته اجر درکړي وصلی الله علی النبی